السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما ډیر خوږو، زما ډیرو قدرمنو، زما ډیرو درنو ملګرو، وخت خو چا سره نشته. د زندگی لګه د خو د منډو او د منډو ترړو د دوړ بس په چکر کې موږ تاسو ټول لاګیرو چې چانه ته پوس کې چاله ورځي وخت نشته، ډیر در پریشانی دی او ګیرو او وخت سره نشته، مصروفیات دي. نو بدی لک شان جون کې چا سره د بچو غم دی وای دغه په سر باندې ډیر زیات د دې بوتي سوار کړي کنه. نو بچو له بم وخور کو، ملمنو له بم وخور کو، یعنی بچی دي مسلې دي، ملمانه راغلي ملمانه دي، ملمنو له بم وخور کو، کاروبار دی او د مزدوري مسلې دي، د روزه مسلې دي، نو کاروبار له بم وخور کو. او دا صحت زموږ استادو په دې د دین په باندې حق دی، نو خپل بدن لپاره بوم، خپل ځان لپاره بوم، دی بدن له بوم آرام ورکو، آرام د لپاره بټې مباسو. او د الله پاک هم را باندې حق دی چې الله تعالی له هم وخور کو. ٹھیک شو جی، د الله تعالی ډېر لوی دین دی او خپل ځان سره خیر دی په خپل سوچو کو چې ما د الله تعالی د دین لپاره څومره وخت ورکړی دی. دا دومره وخت زما وشو، دومره جون ما په دنیا کې تیر کو او لګیم سار شو ماخام شو دغه منډي وي، دغه سوچ دغه فکر وي، ډیر او ډیر مال په چکر کې، د دولت په چکر کې، د غونډولو په چکر کې وو. نو سموکل ډیر لوګ جن دی، ډیر لګ ژوند دی، تر څو به ژوند دی ملګرو. کله نه به تیاری شروع کومګه، کله کله خپه شو جی د سر را سره اړو غم نشته، بالکل اړو سوچ نشته چې د دې ځای نه زموږ استاد وتلم دي. دا خو موږ دلته کې د سورو ملمانی په دې دنیا کې که زمو که زم بچی دي که زموږ مور پلارونه خويندې، نو دا تیاری به موږ کله شروع کوو. بس هم دغه خبره وي چې اوسګار نه يم، مصروفیات دي، ټینشن دي، مسلې دي، نو دا ټولې مسلې به الله پاک هله ختمي چې زمونږ ژوند الله تعالی د مرزي او د نبی له سلام د طریقې مطابق شي. او کچې فرض ک دین مقدم کړي مونږ نیوي او بس دا شند ګډو بوزو په شند ژوند تیرو، د خپل مرزي ژوند تیرو، بیا به په پریشانو کې راګیر شو، بیا به په ټینشنو کې راګیرو. ګټو به خو برکت به پکې ني، روزګار به وي خو داسې بکارو چې به روزګار او د روزګار او روزګار نه دي، د رزق نه بخوان دوزي او د بار بار نه لګل نه مسلې برازي او زموږ جوړې ته برازي د بهله راضي. مې زمون اعرض عن ذکر فإن له معيشة ضنكا. لبا فرمای چې زما د حکم روګردانیو کنه زبد د معیشت دا بولنه لن تنگم، اے دا زندگی بوله ویلن تنگم، دا زندگی بوله لن تنگم، سکون میں برباد شي. نو ورونو دا سهل دی، دا پکم چکر کې مونږ ګیرو. دا ځا میسج مې اوره دي، نو ملګری راځي او بل ته مینټونه کوي، راځي کنه د دین د لپاره وخت وباسي، د قران د لپاره وخت وباسي، د زده کړې د لپاره وخت وباسي. ډیر لږ وخت اچانک په د مرګي دا غږ را باندې وشي چاري دا واخلې د فلاني قبر لزونه د سی आवाज بوشي. نو دغه आवाज د مخ کې تیاری په کار دی، بیا سړی وځي واپس زما او دا ټول کارونه چې کوم غلطي کړی دي، عبادتونه هم سمومه، منځونه هم سمومه، معاملات هم ټیک کوم، ډیر ګډ وډ کارونه را نشي وي دي، الله مې خپه کړی دی، خو به واپس راتل نشته زمارونو. دا اته ته پوسونه دي او دا پرچا اؤټ شوی دا وی پرچا دا پرچا کې دا سوالونه برازي کې چې دا پته ولګین بس سوالونه بده یاد کی. الله جل جلاله اته سوالونه اؤټ کړی او پرچا اؤټ کړی چې دا اته سوالونه یاد کی بس پاس بشي. هغه درې سوالونه په قبر کې دي، دا پنځه د پروز قیامت دي. درې سوالونه په قبر کې فرشتي کوي،
ستا رب څوک دی يرونه مونږه رب په جندلې نړۍ ملګری به دغه شندای پراته وي الله دې معافي وکړي د جمعې مبارک ورځ ده مونږ به نه کړي نو رب مونږ نه دی په جندلې ستا دین څه دی د دین نظام نه خبرو نور کارونو کې سم مهارت حاصل کړي دا غي سم ماهرانی خو د دین نه نیو خبر او دا د مونږ ضرورت نه کړو او د نبی ته پوښ بګی دا درې ته پوښنه په قبر کې دي درب ته پوښ بکیږي فرشته بکی د دین ته پوښ بکیږي دا دو فرشتي برازي منکر نکیر وته وي او د نبی ته پوښ بکیږي ستاسو نبی څوک دی د نبی علیه السلام د ژوندۍ نه خبر د عزت مندو او ورځ قیامت به الله پاک ته پوښ کوي په خپل به جج وي الله پاک هلته کې سفارش جج باندې وکیلان د چا د دوړه دباو بني چې هاي کورټ نه بس بر لاړ شو سیشن کورټ او هاي کورټ او سپریم کورټ هغه د سپریم کورټ سپریم بادشاہ دی د بادشاہانو بادشاہ الله هغه دغه په دربار کې ګډوډ نشته سو ګډوډ نشي کوله نو الله پاک به تاسو کې زما بنده ما تعالی عمر درکړو څنګه دي تیر کو اے زما بنده ما تعالی ژوندۍ درکړو وسنګ دي تیر کا اے زما بنده ما تعالی ځواني درکړو ځواني دي په کومه مشغلو کې تیر کا زما بنده تا مال څنګه وګټلو په کومه طریقه دی وګټل په حلاله که په حرامه په جایزه که په ناجایزه او زما بنده دغه مال چې کوم تا وګټل دا تاسو څنګه خرج کو په کوم کارونو دي خرج کو زما په دین دي خرج کړی دی الله پاک فرمای ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه ما غستاذ مالونه او استاذ جننه تاسو نه په بدله کې د جنت غستې دي نو مال دی وګټلو کوم ځای دي خرج کو جان مې درکړې صحت مې درکړې نو زما په عبادت کې دي خرج کو د ژوندۍ د خپل وجود دی زما په عبادت کې ځواني دي زړه او کنه پس کې دي زړه بناروا په لورغتو کې هجی ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم ساسزاننا واموالهم او ساس مالنا نو مال له جوړو لکم ځکه خرج کو په کوم کارونو کې خرج کو زما په دین باندې دی روپې چې خرج کا نظم عزت مندو دا تاسو بکی چې مال بیا کم ځای خرج کو او چې کم علم دی اصل کړو باغې دي سمره عمل وکړو هر یو سره یو بل ما پیګو پته راته کو بس څه کې وسره نو تا ته څه پته ده کته ته پته وي دا به داسې کار نه کولو نو علم ډیر حاصل کړی دی خبرداري ټولو ته شته عمل نشته دا تاسو نه په ورځ د قیامت الله پاک په خپل کوي او ډیر سخت او ډیر لوی جهنم تیار دی عزت مندو دغه جهنم نه الله پاک موږ تاسو ټول بچ کی او دا جهنم صرف کافرانو نه تیار د نبی علیہ السلام د امت هغه ګناګار چې د الله تعالی په نافرمانی کې جون تي کړی دي دا دې کې خبره کې شک نشته چې چا یو پیر کلمه ویلې ده لا اله الا الله محمد رسول الله دې بخامخه جنت تزي او چې کوم د الله تعالی په نافرمانو کې کوم جون تیر کړي نه د دوزخ چکر بخامخه وي او د دوزخ خوراک چې کوم دی خشاک هغه ګټي دي کانی دي او انسانان دې خشاک دي زما عزت مندو راځي چې نن نازه مخ درکې مې پورا دغه شان د غفلت په خوب باندې بودو بس ته دا بچي دا مور او پلا درونه خويندې دا ټول د خولي رشتي برانه پاتې شي مونږ یوازې خبر ته بزو په دې تورو درو کې پراتیو دغه تورو تیرو ته پاره رڼا د دې نه ځان یوزو او قرآن دی هغه حدیث دی هغه دین دی الله جل جلاله دې ماته متاسټول ته عمل نصیب کړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته